أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا د لوی اختر میاشته دیته ذوالحجه وی. دا د 2025 د ذوالحجې نن درېیمه ورځ ده. دا یو عجیبه اتفاق دی چې الله تعالی بعضې وختونه د عباداتو دپاره او د ثوابونو دپاره خاص کړي. د الله دا اختیار دی وربک یخلق ما یشاء و یختار، چې څه خوښوي هغه پیدا کوي، چې څه خوښوي هغه غوره کوي د بل نه. لکه الله تعالی په 12 میاشتو کې د رمضان میاشت نورو میاشتو نه زیاته غوره کړې ده، او په هفته کې د جمعې ورځ یا د جمعې شپه د نورو نه زیاته غوره کړې ده، او په جنګونو کې بدر د نورو جهادونو د غزاګانو نه زیات غوره کړی دی. په مکانونو کې خانه کعبه د نورو مکانونو نه زیاته غوره کړې ده. دغه رنګې الله تعالی په ورځ په کال کې چې 365 دن دي، نو د علماو زیاتو خیال دا دی چې الله تعالی په کال کې د ټولو نه بهترین ورځې چې قرار کړي دي هغه د لوی اختر ړومبنۍ 10 ورځې دي. او بیا وایي چې په شپو کې قیمتي شپې چې دي هغه د روژې د میاشتې اخري 10 شپې دي. ته ویلی شي چې که ته بهترینې شپې تلاش کوې د خپل مغفرت دپاره، نو چې ستا نه مس نشي هغه د رمضان د میاشتې اخري 10 دي چې خلق پکې اعتکاف کوي او په هغې کې د لیلة القدر چانس دی. همدغه رنګې که د ورځو په ګینټو کې د الله تعالی د طرف نه د زیات اجر توقع کې د خپل بخشش، نو د هغې دپاره بهترین ورځې د لوی اختر ړومبنۍ 10 ورځې دي. د دې 2 ورځې یا 3 ورځې تقریبا تیرې شوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ردې په فضیلت کې کوم حدیث ویلی نو ما تا خو څه کې، خو صحابه رضی الله عنهم ورته حیران شو، او هغې د رسول الله نه فورا تپوس وکړو. حضرت ووی ما من ایام العمل الصالح فیه احب الی الله من هذه الایام. دا 10 ورځې چې دي په دې کې الله ته عمل صالح د نورو ورځو په مقابله کې زیات خوږ دی. یعنې که په دې کې څوک مونځ کوي نو دا ورته زیات خوږ دی، او که په دې کې څوک صدقه ورکوي نو دا ورته زیاته خوږه ده د ټول کال د ورځو نه. نو صحابه ته تپوس کوي یا رسول الله ولل جهاد فی سبیل الله، د الله په لار کې چې سړی جهاد کوي په نورو ورځو کې نو دا د هغې نه هم غوره دی. نو حضرت ورته فورا جواب ورکوي ولل جهاد فی سبیل الله، ها د جهاد نه هم دا غوره دی. دې ورځو له خدای اهمیت ورکړی، البته الا رجل خرج بنفسه و ماله، خو که یو سړی ووتو د جهاد په نیت او ځانم قربان کو او مالم قربان کو، فلم یرجع من ذلک بشیء، او یو شی هم ته واپس را نه وړي نه شهید شو، نو هغه ته خو نه رسی. دا یو مضبوط حدیث ته بخاري روایت کړی دی. دې نه پته لګي چې د دې ورځو د دې 10 ورځو اهمیت ډېر زیات دی. ډېر زیات بدقسمته به هغه خلق چې هغه دا ورځې په فضولیاتو کې ضایع کي. د دې وجې نه زما ستا ذمواري دا ده چې د دې لوی اختر ړومبنۍ 10 ورځو 3 ورځې خو لاړې، خو دا 7 ورځې زموږ سره پاتې دي چې د دې اهمیت زموږ په ذهن کې د ټولو نه ضروري او ړومبی کار دا دی چې په دې کې به د خدای نافرماني نه کوو. راځئ چې اوس اراده وکړو چې بس ته په دروغو پابندي ده، راځئ چې اراده وکړو چې کنځل به نه کوو، راځئ چې اراده وکړو چې بدنظري به نه کوو. که موږ صرف د خپلو سترګو او د خپلې ژبې استعمال په غلط ځای کې ونه کړو، نو موږ به ډېره غټه کامیابي ومومو. او کم کارونه چې موږ له کول پکار دي، نو د الله رسول چې موږ ته کمې طریقې ښوولې دي نه پای کې بعضې انتهایی اسانې دي،
نو چې د اوس نه ورته موږ اټینټیو شو، نن د خالی ورځ ده، د راتلونکي خالی په ورځ باندې به د دې لسو ورځو لسمه ورځې او هغې ته به اختر ورځ یا یوم النحر وی. نو دا څو ورځې په احتیاط سره تیرول د الله د رسول د دې پیغام قدر دی. نو فرمایي چې په دې کې به ډومبی کار څه کړو، نو بعضې کسانو ډېره اسانه کړې ده، الاکثار من الذکر، په کار ده چې په دې کې موږ ذکر ډېر کوو. نو وی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کو ولاړې که ناسې، خو چې ذکر ډېر کې هغه کې بسې التکبیر یعنی الله اکبر وایو، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر، التحلیل لا اله الا الله ډېر وایو، التسبیح سبحان الله وبحمده سبحان الله العلی العظیم ډېر وایو، والتحمید الحمدلله ډېر وایو. وی الله په خپل کلام کې ویلو فذکر الله فی ایام معدودات، د خدای ذکر کوئ که نه، دا د شمار ورځې دي، په دې کې ځان ستړی کوي په دې کې. نو دا ډېرې اسانې کلمې دي، ډېر معصوم سړی او تقریبا چاړه یې ویلی شي، د دې به ډېر زیات ذکر کوو. دویم نمبر کار چې موږ ته ښوولی دی هغه دا دی چې موږ په دې کې روجې ونیسو. ډېر شی خلق دا 9 ورځې روجې مسلسل نیسي. روایتو کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا نیوې، د حدیث الفاظ دا دي وان صیام یوم منها یعدل سنة، د بهیقي حدیث دی چې څوک په دې کې روجه ونیسي داسې دي لکه په نورو موقعو باندې چې 1 کال روجه ونیسي، نو د 1 کال د روجې ثواب دی. او دا ثواب بیا پیک ته رسي د عرفې په ورځ. زمونږ د دې کال عرفه به انشاءالله د جمعې په ورځ وي، ځکه عرفه 9 تاریخ ته وایي، د ذوالحجې 9 تاریخ عرفه، او دا د هر ملک ځان له عرفه، لکه څنګه چې د هر ملک ځان له د ماسپښین د مانځه ټایم دی. نو ته د سعودي په ټایم باندې مونځ نشي کولی، ځکه هلته به زوال شوی، کیدای شي ستا په ملک کې زوال نه شوی یا مازدیګر شوی. نو آسان دین دی، ګران نه دی. نو په هر علاقه کې څنګه چې د مانځه خپل وخت وي، داسې د عرفې خپل وخت دی. نو عرفه دومره قیمتي ورځ دی، دا به انشاءالله د راتلونکي جمعې په ورځ وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په باره کې چې په دې تا روجه ونیوه، نو فرمایي وخاصة یوم عرفه وصیام عرفه یکفر سنة الماضیه والباقیه. دا د مسلم حدیث دی چې څوک د عرفې په ورځ روجه ونیسي، الله پاک په د 13 کال او د راتلونکي کال ګناه په ایډوانس کې معاف کړي. نو ډېر بدقسمته به چې هغه د عرفې د روجې نه محرومه شي. د عرفې د قیمت اندازه ر دې نه ولګوه چې الله تعالی د عرفې په ورځ باندې څومره خلق معاف کوي او څومره خلق د جهنم نه خلاصوي، دومره په یو ورځ هم نه خلاصوي. نو چې زما ستا د عرفې په ورځ کردار دسي چې الله تعالی موږ هم د جهنم نه د خلاصي سرټیفیکیټ راکړي. او الفاظ دا دي خیر یوم طلعت فیه الشمس، نور چې په څومره ورځو کې راخیږي ورځ دې ته وایي چې نور به پکې راختلی. نو د ټولو ورځو نه قیمتي ورځ عرفه ده. او بیا فرمایي ما من یوم اکثر من ان یعتق الله فیها عبد من النار، الله په دې کې بندگان د اور نه چې خلاصوي، نو په یو ورځ دومره ډېر نه خلاصوي څومره چې په دې ورځ خلاصوي. نو زمونږ اراده کوو چې انشاءالله د آینده جمعې په ورځ به هم روجه نیسو او به الله ته زاري کوو چې د عرفې ورځ زمونږ نه مس نشي. او دریم نمبر کار چې موږ ته علماو ښوولی دی القیام بالفرائض علی وجهها، چې کوم فرض منځونه دي چې هغه په ټایم وکړو، که فرض زکات زمونږ په ذمه چې په ټایم ورکو، او که موږ ته څه فرایض یعنې روجې موجې قرض پاتې شوي